أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وأولاة الأحمال او حامل زنانا اجلهن نیټه داغو عدت داغو دا دی ای ځوانه چې وزیږي حملهن حمل خپل ومن یتق الله څوک چې ویرید د الله نه یجعل له وبګرځي دلره من امره د کار د دنه یسرا اسانتیا سورة طلاق شروع په دې کې ډېرې پیرې د الله تعالی نه د یېرې ذکر شو دی په اولني آیت کې ذکر شوی چې واتقوا الله ربکم د الله نه ویریږئ چې هغه ستاسو رب دی بیا وروسته ذکر کړي ومن یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې د الله نه ویرید د لپاره به یوه لار راوباسي بیا یې ذکر کړي چې په الله توکل وکړو د داسې ځای نه به له رزق ورکړي چې ته سره ډېر ګمان نه چې چا پرهیزګاري اختیار کړه او دا الله د لپاره کافي دی اوس په دې آیت کې هم ذکر کړو چې څوک د الله نه ویرید د ده دپاره به اسانتیا پیدا کړي نه اصل شی د الله نه یاره ده په خپله په قرآن کې الله تعالی فرمایلی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د خدای په نزد د ټولو نه غوره هغه کس دی چې ډېر پرهیزګار وي ډېر د الله نه یېرېږي دا چونکې سورة طلاق و د دوو خاندانونو په منځ کې پکې ورانه راتله د هغو په منځ کې جدایي راتله الله تعالی اول په سر ذکر کو چې د الله نه ویرېږي چې ستاسو رب دی چې ستاسو جدایي راشي لیکن تاسو پکې د ګناه حد ته ونه رسئ په یو بل باندې ظلم زیاتی ونه کوي یا د ښځې طرف نه زیاتی وشي یا د سړي طرف نه زیاتی وشي زیاتی به نه کوئ د الله نه به ویرېږئ که ستاسو یو بل سره ګزاره نه کېږي بیا په ښه طریقه په غوره طریقه باندې طلاق وکړئ یا طلاق رجعي دی سنت طریقه په سنت طریقه باندې اول خو د سره طلاق په کار نه دی خو چې بیا ضرورت پېښ شي بیا طلاق یې سني شو بیا یې د هغې نه وروسته د زنانو عدت ذکر کړی و چې د کومو زنانو حیض نه راځي بوډۍ شوي د هغو 3 میاشتې عدت دی د کومو زنانو چې لا حیض نه راغلی ماشومانې د هغو هم 3 میاشتې عدت دی اوس د هغه زنانو عدت ذکر کوي چې د کومو په خېټه باندې بچی چې د کومې زنانه په خېټه بچی و دې چې کله بچی وزېږو بس د دې عدت پوره شو فرض کې نن یې خاوند طلاقه کړه سبا له دې بچی وشو دې عدت پوره شو یا یې خاوند مړ شو نن لا سبا له دې بچی وشو د خاوند په کور کې عدت په دې باندې بیا نشته چې بچی پیدا شو نو بس د دې عدت ختم شو ورپسې ذکر کو ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا چې دغه زنانو د عدت خو دی دا عدت به د خاوندانو په کور کې تیری په ښه طریقه به تیری خاوندان به جامه جوړه پیزار خوراک سکاک دا ټول به له هغه کوي بیا که کوروالی شی پوره مهر به ورله ورکوي چې عدت یې کله ختم شي پوره مهر به ورله ورکړي دا به ځي که مهر یې نه مقرر کړی دې له جوړه جامه ورکول پکار دي او که مهر مقرر کړی لیکن دا یو ځای کېدو نه مخکې دې طلاق شوی بیا نیم مهر ضروري دی دا فرض دي
د الله طرف نه دا احکام دي. ځای په ځای د الله تعالی د یېرې ذکر ځکه کوي چې دې کې دا ټول د الله تعالی احکام بیانېږي چې د الله تعالی په احکامو باندې تاسو برابر په برابرۍ عمل وکړئ، ظلم زیاتی نه پکې ونه شي. او د پرهیزګارۍ ډېرې لویې پیدې الله تعالی بیان کړې. اوله پیدې دا بیان کړو چې څوک د الله نه ویرېد، پرهیزګاري اختیار کړه، د دنیا د آخرت د دې د مشکلاتو نه به د ده د ویستو یو لار الله تعالی جوړه کړي. دا یوه پیدا. دویمه پیدا دا وه چې د دې ځای نه به له رزق ورکوي چې ده به سرړو په وخت ګمان کې هم نه راځي چې ما ته دا رزق د کم طرف نه راغی. نن سبا ټول خلک د رزق د کاروبار د دې په تلاش کې ګرځي. پرون موږ بیان کړو چې توکل په الله پکار دی. یو سړی به کار کوي، داسې نه بېکاره به نه کښېني، یقین یقین به په الله وي چې دا کار سر ته رسوونکی الله دی. نه هغه کار به الله تعالی سر ته ورسوي، د ده دپاره به کافي شي. په ننني آیت کې دا پیدا بیان کړه چې دله به د ده په کار کې اسانتیا راولي. د ده ټول د دنیا او د آخرت کارونه به ده ته اسان کړي. دا د پرهیزګارۍ نتیجه ده او بل څوک هم نه بیانوي، الله یې فرمایي. په دې کې د سرړو څه شک نشته. وروسته په دې بل آیت کې بیا هم راځي. درېیمه پیدا دا چې یکفر عنه سیئاته. څلورمه پیدا دا ده چې ده نه به د ده ګناهونه ختم کړي چې څوک پرهیزګاري کوي. پنځمه پیدا دی دا ویعظم له اجرا، د ده دپاره به اجر زیات کړي. نو دنیا ژوند چې هر څنګه خو تېرېږي، په چا ښه، په چا په تکلیف کې، چا په خوشحالۍ کې، په چا په روغ صورت کې، په چا په بیمارۍ کې، دا خو تېر شو. لیکن د قیامت په ورځ به نیکۍ ته ډېر ضرورت وي. او که سړي ګناهونه ډېر کړي چې هغه به وایي چې خدای پاکه زما نه دا ګناهونه کم شوی. نو که سړی دا غواړي چې آخرت په ورځ کامیاب شي، دی دې پرهیزګاري اختیار کړي. الله پخپله فرمایلي چې څوک پرهیزګاري کوي د ګناهونه معاف کړم. د قیامت په ورځ چې د ګناهونه معاف شي، مزې به کوي، جنت ته به لاړ شي. او په جنت کې به الله تعالی اجر هم زیات ورکړي، مزې به شي. دا د پرهیزګارۍ نتیجه ده. او بار بار بیان شوي چې د پرهیزګارۍ او د نیکۍ کارونه ډېر اسان دي. د هر چا په مخ کې سړی کولی شي، ښه په ډاګ یې کولی شي. د هر چا سره ښېګړه، د خپل سره د پردي سره خلک پرې خوشحالېږي. څه یره ترهه پکې نه وي، څه ګران کار پکې نه وي. او د دې په مقابله کې د ګناه کار چې کوي نو د خلکو نه یې په پټه کوي، د چا په مخ کې به یې کولی نه شي، شرمېږي به. د دنیا هم بېعزتي ده او د آخرت هم بېعزتي ده. نو اصل کامیابي په پرهیزګارۍ کې ده. الله تعالی دې په خپل رحمت سره زموږ د ټولو نصیب کړي. و اولات الاحمال او حمل والا زنانه اجلهن نیټه د هغو عدت د هغو دا دی ای یضعن چې وزېږوي حملهن حمل خپل. ومن یتق الله څوک چې ویرېد د الله نه یجعل له وبګرځوي د لره من امره د کار د ده نه یسره اسانتیا. و اولات الاحمال او حاملې زنانه اجلهن نیټه د هغو عدت د هغو دا دی ای یضعن چې وزېږوي حملهن حمل خپل. ومن یتق الله څوک چې ویرېږي د الله نه یجعل له وبګرځوي د لره من امره د کار د ده نه یسره اسانتیا.